دو خبرې انسان کې کېدل دا ضروری دي. نمبر 1 عقاید د انسان برابر، او نمبر 2 اعمال د هغه عقاید موافق. بس دا دواړه خبرې چې یو ځای شو دی کامیاب دی. کله د په عقیده کې څه مسله وا نو بیا د کامیابی دی نشي، او که عقیده برابر وا خو عمل د هغه عقیده موافق نو نو بیا د کامیابی دی نشي. لکه مونږه عقیده خدا د چې خدای مو رب دی، خو عبادت مو هر حکم مو د خدای نه دی منله. عقیده مو دا د چې پیغمبر علیه السلام د الله پیغمبر دی او زمونږ پیغمبر دی او د الله رسول دی، موږ د رسول الله مبارک کلمه ویلې ده، خو زمونږ هر کردار د رسول الله مبارک د سنتو مطابق نه دی. نو ایمان او اعمال چې کله دواړه یو شان دي شي او دا عمل دا موافق شي د عقاید او د ایمان، نو بیا دا انسان کامیابیږي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي وبشر الذين زیر ورکا کسانو ته زه خپل معنا کوم امنو چې دا غوي عقیده برابر وي، وعملوا الصالحات او دویم د غوي اعمال د عقیده موافق وي.